اصل الوصف شرط و یکون فی الاصل فلا تزر الغلبة فلذلك صرف 40 فی مررت بنسبة 40. هر کله چې فارغه شو مصنف د عدل نه نو شروع وکړه په وصف باندې. وصف د اسبابو د غیر منصرف نه ده. وصف کون د شی ده دال په ذات مبهمه چې ماخوذ سره با صفات وي. وصف کون د شی ده دال په ذات مبهمه چې ماخوذ سره با صفات وي. کون د شی ده دال په ذات مبهمه چې ماخوذ سره با صفات وي. دا د وصف معنی ده. لکه احمرو ذات ملو الحمرت، ذات ملو الحمرت. نو احمرو دلالت کوي په ذات، هغه ذات چې حمرت ولي نو دا ذات مبهم دی. احمر سور انسان تم وي، سره ګټ تم وي، سور حیوان تم وي. هر هغه څوک چې سور رنگ په پروتي هغه ته احمر وي. نو کون د شی د دال فذات مبهمه چې ماخوذ سره با صفات وي. نو احمر ذات ملو الحمرت، هر هغه څوک چې هغه له حمرت ثابت. نو حمرت به مبهم ده چې کم یو کس ته دا ده هر یو ده. یہ ته وصف وي. نو وصف سبب د غیر منصرف ده. خدا کون ولې ویم کېدل د اسم د دال په ذات مبهمه، دا کېدل او کون ولې ویم دا د په د سوال د څه دی چې وصف خو کلمه ده او کلمه خو ذات ده او اسباب د غیر منصرف د قبله د اوصاف نه دي. وصف کلمه ده، کلمه ذات ده او اسباب د غیر منصرف د قبله د اوصاف نه دي. نو کېدل د وصف د اسباب د غیر منصرف نه صحیح کیږي. نو جواب وشو چې مراد د وصف نه کون د اسم د دال په ذات مبهمه، کون د اسم د دال په ذات مبهمه. دا کون دا کېدل دا معنی مصدری ده، دا سبب د غیر منصرف ده او دا صفت ده. دا څه شی ده؟ صفت. شرطه ان یکون فی الاصل. دا وصف په دو قسمه ده. یو د وصفیت اصلی، بل د وصفیت عرضی. وصفیت اصلی دیتا وی چې دا وصف په کلمه کې معتبر وي په اعتبار د وضع د واضع. دا وصف په کلمه کې معتبر وي په اعتبار د وضع د واضع. دیتا وی وصفیت اصلی. لکه اسود چې څوک اسودی ناغه سواد پاغه چې وضعن ده. یو د وصفیت عارضی هغه دیتا وی چې دا وصف په کلمه کې معتبری په اعتبار د مستعملین سره، چې مستعملین دا وصف معتبری وضعن معتبر نه ده. لکه اربعون چې مختص شي صرف په څلورو ښځو پورې. اربعون چې مختص شي صرف په څلورو ښځو پورې. نو اربعون خو دلالت په څلورو کوي. دا څلور صفات خو هر چاله شامل ده او تی مختص کې صرف په څلورو ښځو پورې. نو دا عارضي شو. نو وصفیت دو قسمه شو، اصلی او عارضی. معتبر په غیر منصرف کې وصفیت اصلی ده نه وصفیت عارضی. معتبر په غیر منصرف کې وصفیت اصلی ده نه وصفیت عارضی. ځکه چې وصفیت اصلی د وجه د قوت نه ګرځي سبب د غیر منصرف. وصفیت اصلی د وجه د قوت نه ګرځي سبب د غیر منصرف. او وصفیت عارضی د وجه د ضعف نه نه ګرځي سبب د غیر منصرف. وصفیت عارضی د وجه د ضعف نه نه ګرځي سبب د غیر منصرف. اوس په شوم خبره شرطه شرط د پار د وصفیت په سببیت د مناصرف کې. شرط د پار د وصفیت په سببیت د مناصرف کې ایکون فی الاصل کېدل د دې وصف دی وصف په اصل وضع کې
کېدل د وصف دی وصف په اصل وضع کې کېدل د وصف دی وصف په اصل وضع کې ځکه اصلي وضعي د وجه د قوت نه ګرځي سبب د غیر منصرف او وصفیت عارضی د وجه د عرض نه نه ګرځي سبب د غیر د وجه د ضعف نه وصفیت عارضی د وجه د ضعف نه نه ګرځي سبب د غیر منصرف ما دسی ویل ايكون في الاصل کېدل د دې وصف دی وصف په اصل وضع کې د دې اصل نما اصل وضع واغستا ولی دلته سوال دی سوال دسې دی چې وصف کله په مقابل د اصل کې ذکر شي نو مراد د اصل نه موصوفي وصف کله په مقابل د اصل کې ذکر شي نو مراد د اصل نه موصوفي نو سوال دسې دی شرط و یکون فی الاصل شرط د وصف دا دی چې دا به په موصوف کې شرط د وصف دا دی چې دا په موصوف کې نو سوال جوړ کا ته وایې چې وصف به ال سبب د غیر منصرف چې دا وصف په موصوف کې نو په موصوف کې هو وصف تسلیم شته په موصوف کې وصف تعظیم شته نو بیا خو دوانه سبب د غیر منصرف شو حالانکه وصف تسلیم سبب د غیر منصرف دی او عارضی خو نه ده نو جواب چې دلته د اصل نه مراد اصل وضع ده موصوف نه دی مراد د اصل نه مراد اصل وضع ده موصوف نه دی مراد نو شرط د وصف په سببیت د مناصر کې دا ده ايكون في الاصل کېدل د وصف دی وصف په اصل وضع کې نو فلا تضره الغلبه ضرر نه رسي غلبه د اسمیت وصفیت تا اوس کو اسمیت غالب شي په وصفیت نو غلبه د اسمیت وصفیت تا ضرر نشي رسولای ځکه معتبر وصفیت اصلي دی غلبه د اسمیت په وصفیت دی ته وایي چې یو اسم وضع شوی د پاره د ذات مبهمه خو مستعملین مختص کی په یو نوع د ذات مبهمه پوری په یو نوع د ذات مبهمه پوری دته وی غلبه د اسمیت په وصفیت لکه اسود چې وضع شوی د پاره د ذات من له السواد مستعملین مختص کی په حیت السودا پوری په تک تور مار پوری په حیت السودا پوری په تک تور مار پوری په تک تور مار پوری مستعملین په هغه پوری مختص کی نو دته وی وصفیت دته وی غلبه د اسمیت په وصفیت خو غلبه د اسمیت وصفیت ته نقصان نشي رسولای ولی هر کله چې معتبر وصفیت اصلي شو نو وصفیت اصلي قوي دی نو که حالا نه نو اصالتا خوشته کنه که حالا نه نو اصالتا شته نو اسود چې کله مختص شو په حیت السودا پورې تو ویل شي چې اسود او غیر منصرف دی یو پکې وصفیت دی بل پکې وزن فعل دی وزن فعل دا حمزه او وصفیت عام دی حالا وی کو اصالتا نو کو په حال مختص شو په یو نوع پورې خو په اصل کې اسود خو وضع شو د ذات من لو سواد دی نو حالا کو نه نو اصالتا شته دی فلا تضر الغلبه غلب ضرر نشي سول غلبه د اسمیت وصفیت تا اوس کو اسود ته نوم کې د صرف یو سړی د پاره بیا وصفیت ختم شو یا اسود نوم کې د سپین سړی د پاره وصفیت ختم شو بالکل نه خو کو اسود مختص کې په حیت السودا پورې نو بالکل یو وصف نه ختميږي ځکه حیت السودا تور مار د دام یو نوع د افراد به کو نه نو چې افراد دي نو څه ابهام پګشتا کو نشتا نو د مطلق اسود سره مناسبت شته ځکه څه ابهام پګشتا د نوع د پاره افرادي او که اسود مختص شي صرف په یو تور سړی پورې نو بیا ابهام بالکل ختم شو بیا دا وصفیت ختميږي یا د سپین سړی د پاره نوم شي ابهام ختم شو ځکه وصفیت بالکل ختم دی فال ذالک پس د دې وجه مذکورینا
چې غلبه د اسمیت وصفیت ته نقصان نه رسي یو، او معتبر په وصفیت کې وصفیت اصلي دی دوه. نو سورې په منصرف کړ شوی دی 40 پی په دې ترکیب کې چې مررتو بنسوة 40. دا 40 په دې کې یو وصفیت دی چې 4 مطلق څلورو ته وایي، د 3 نه پورته او د 5 نه ښکته یوه مرتبه ده مطلق څلور. نو چې د 4 نه مطلق څلور واخلې نو بیا دا غیر منصرف دی، یو پکې وزن فعل دی، بل پکې دغه مطلق څلوروالی وصفیت دی. د کوم اسم په اول کې چې یا تا یا الف یا نونی دې ته وزن فعل وایي، بس یو پکې وزن فعل دی بل پکې وصفیت دی، نو غیر منصرف دی. خو دې ځای کې 40 مختص دی صرف په 4 ښځو پورې. نو دا چې 40 خاص شي په 4 ښځو پورې، نو دا چې صفت صرف د 4 ښځې دا وصفیت عارضي دی، دا وصفیت عارضي دی. نو 40 منصرف دی ځکه یو سبب نشته چې وزن فعل دی چې دا حمزه ده او بل سبب پکې نشته، نو دا منصرف شو. پوه شوې؟ فلذلک پس د دې وجه مذکورنا منصرف کړی شو دی 40 په دې ترکیب کې چې مررتو بنسوة 40. 40 صرف مختص شو په 4 ښځو پورې، نو دا وصفیت عارضي دی. که مطلق 4 ته واخلې که هر څوک ولو که د شال کنډه نو بیا وصفیت اصلي شو. خو چې صرف 4 ښځې ته واخلې نو دا وصفیت عارضي دی، نو دا معتبر نه دی. نو 40 منصرف دی، یو وزن فعل پکې چې حمزه ده بل سبب پکې نشته. بیا شو خبره. وګوره سورې په 40 دا سورې په فعل مجهول د نائب فاعل غواړي، نو 40 نائب فاعل دی او نائب فاعل هو قائم مقام د فاعلی، نو مرفوع لکه ضرب زیدون، زیدون مرفوع ده، لیکن دلته مجرور ده. دا اعراب حکایی ده، دا اعراب حکایی ده. دا 40 دا جر حکایت ته د دینا چې دا فصل کې صفت د نسوه ده او نسوه مجرور ده په بی، نو دا مجرور ده، دا دغه نه حکایت ده، دې ته اعراب حکایی وایي. اعراب حکایی ده ته وایي چې دا اعراب دلالت کوي په نقل باندې، اعراب دلالت کوي په نقل. دلته 40 کې دا جر په دې دلالت کوي چې دا 40 صفت د نسوه ده او هغه مجرور ده، نو دا مجرور ده او اوس نائب فاعل ګرځېدلی دی، نو دې ته اعراب حکایی وایي. پی په دې ترکیب کې چې مررتو بنسوة 40 دا ترکیب قید ولې ویم؟ دا یاد ساتئ حرف جر په کلام عربی کې په اسم داخلیږي، لیکن دلته خو په جمله داخل دی چې مررتو بنسوة 40 دی. نو حرف جر چې په کلام عربی کې په جمله داخل شي، د جملې نه به تعبیر کېږي په قولن یا ترکیبن، په قولن یا ترکیبن. پوه شو خبره؟ نو پی په دې ترکیب کې چې مررتو بنسوة 40 یو قید پاتې شو، نو خبره حل شوه. هغه دا چې په ذالکه سره اشاره مفرد مذکر ته کېږي. څه ته کېږي؟ مفرد مذکر ته. او ما قبل 2 شی نه دي، یو د وصفیت اصلي، یو د غلبه د اسمیت په وصفیت. نو په ذالکه کې د 2 ته اشاره شوه، حالان که په اشاره ذالکه سره اشاره مفرد مذکر ته کېږي. نو دا قاعده یاد ساتئ. سوران استاذه کله چې په ذالکه سره اشاره ډیرو ته کېږي، یعنی ما فوق الواحد ته کېږي، نو دا ډیر به په تعویل د مذکورون شي، د دې ډیر نه به تعبیر په مذکورون سوه کې او تعویل به ترې نه په مذکورون سوه کې. ځکه مې داسې ویل فلذلک پس د دې وجه مذکورینه، نو دا پا تفریعیه شوه، لام تعلیلیه شو. پا تفریعیه دې ته وایي چې ما بعد د پی مرتب په ما قبلی. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، چې الله دا کوي دا کوي دا کوي، دلیل عقلي پیښ شو، نو دا دلیل عقلي په دې دلالت کوي چې د الله سره شریک مه پیدا کوئ. دا پا تفریعیه شوله او دې ته پا د نتیجې وایي. او دا لام تعلیلي دی، نو لام تعلیلي شوه پا تفریعیه شوه. خلاصه شوه خبره، بس دی.